وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سر بازار بکتے ہیں. شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت چمکتی ہے وہی کردار بکتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو خدا جانے ہوا کیا ہے، کبھی اس پار بکتے ہیں کبھی اس پار بکتے ہیں. واجب القدر حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ضلع مومن سینئر نائب امیر حضرت مولانا گلاب نور صاحب، فینانس سیکرٹری مولانا لیاقت علی درویش صاحب، جمعیت طلباء اسلام آل فاٹا نائب صدر قاری اسرار الدین صاحب، جوائنٹ سیکرٹری حافظ اعزاز علی صاحب او ڈپٹی پریس سیکرٹری مرداد شاکر صاحب، د دوی نه علاوه چې څومره علماء کرام تشریف فرما دي، هغوی ټولو ته خوش آمدید ویم او شکریه هم ادا کوم. د دوی په راتلو سره زموږ حوصله افزایي کیږي او د هغې نه پس د تحصیل پنډیالۍ او بیا د دې یونټ ته ملګرو د هغوی ډېره شکریه ادا کوم چې په مختصر نوټس باندې په ډېر مختصر وخت کې یو عظیم الشانه اجتماع دوی منعقد کړه. زما ورونو، دا اجتماع تربیتي اجتماع ده او په دې کې خبرې هم تربیتي پکار دي. نو زه مختصر الفاظو کې د خپل مقصد او د جمعیت طلباء اسلام د تربیتي د بیسیکلی رولز او د بنیادي قواعدو وضاحت کول غواړم. بیا وخت ډېر مختصر دی. د کومو امورو چې ما وضاحت وکړی به مې چې کومو مې ونه کړو نو علماء کرام تشریف فرما دی، هغه په هغوی باندې پرېږدم. زما ورونو، د جمعیت طلباء اسلام د نوجوان ذمهداري دا ده چې دا درې خبرې وپېژني. یو خبره دا چې په دې دنیا کې کېدل څه، دویمه دا چې په دې دنیا کې کېږي څه، او دریمه دا چې بیا زما ذمهداري په دې دنیا کې څه ده. زه د اسلام څه خدمت وکړم او د ملک او د خاورې څه خدمت وکړم. زما ورونو، په دنیا کې کېدل څه دې ته ماضي وایي، او اوس په دنیا کې کېږي څه دې ته حال وایي، او د خپلو ذمهدارو پیژندل دې ته منشور وایي. زما ورونو، په دنیا کې څه کېدل او څه کېږي، علماء کرام فرمایي چې د فتنې صورت بدلیږي خو د فتنې حقیقت نه بدلیږي. لہذا د روز اول نه د ازل نه چې کومه فتنه را روانه وه، هغه فتنه د نن وخته پورې جاري ده. زما ورونو، زه وضاحت کول غواړم. دا دنیا چې الله پیدا کړه، په دې کې دوه تصورات او په دې کې دوه قسمه مخلوق الله پیدا کړی. یو مخلوق د الله دوست، دویم مخلوق د الله دشمن. او یو تصور د الله تعالی بندگی او دویم تصور د الله تعالی دشمنی. دا چې کوم د الله دوست دی، دته په مخکې زمانه کې پیغمبر ویلی کېده او په اوس زمانه کې عالم ویلی کېږي، او د دې دواړو دپاره یو جامع لفظ دی، د دین داعیو ته ویلی کېږي. او دا کوم چې د الله دشمن دی، په مخکینۍ زمانه کې ورته ابلیس ویلی کېده، په وروسته زمانه کې ورته بیا قابیل ویلی کېده، بیا په وروسته زمانه کې ورته نمرود ویلی کېده، بیا په وروسته زمانه کې ورته فرعون ویلی کېده، نن سبا ورته امریکا وایي او د دنیا سوپر طاقتونه ورته وایي. زما وروڼو، فرعون دا د یو سړي نوم نه دی. دا چې کوم سړی فرعون تېر شوی، د ده نوم دی مصعب ابن ریان. فرعون د ده نوم نه دی، دا فرعون د یو عهدې نوم دی، او هغې عهدې ته نن سبا زمانه سوپر پاور وایي. فرعون د خپلې زمانې د سوپر پاور نوم دی. او حضرت موسی علیه السلام
دا د خپلې زمانې د دین د داعي نوم دی. زه به داسې ووایم د نن سبا زمانې چې کوم عالم دی په هغه زمانه کې نوم حضرت موسی علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علماء امتی کانبیاء بني اسرائیل، زما د دې امت علماء کرام دا داسې دي لکه د بني اسرائیلو پیغمبران چې وو. لہذا د دې زمانې عالم دا د هغه زمانې موسی و. زمانونو د موسی علیه السلام کار سو او د فرعون کار سو. نو خبره مختصر ده، د موسی علیه السلام کار د الله دوستی او د فرعون کار د الله تعالی دشمنی. موسی علیه السلام چې خپله کومه دوستي ښکاره کړې د الله تعالی هغه په یو قوت باندې د هغې اظهار کړی، او فرعون چې د الله سره دشمني کړې هغه په یو قوت باندې د هغې اظهار کړی. موسی علیه السلام چې کومه د الله سره دوستي کوله د هغه سره یو قوت او هغې ته دلیل وایي، هغې ته برهان وایي. الله تعالی فرمایي فذلک برهانان من ربک الی فرعون وملئه، ما تعالی برهان درکړی دی، دلیل مې درکړی، دا دلیل د ځان سه ویسه او فرعون ته لاړ شه. او فرعون سره چې کوم قوت و نو هغې ته بادشاهي وایي، هغې ته سلطنتونه وایي. فرعون به ویل ونادى فرعون فی قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون بویل خپل قوم ته به خطاب کو چې تاسو ته پته نشته چې زه د مصر بادشاه یم، تاسو ته پته نشته چې دا کوم نهرونه روان دي، دا کوم د ملک خزانې دي، معدنیات دي، د ملک ذخایر دي، دا معدنیات دا ټول زما په حکومت کې چلیږي، دا ټول زما په لاس کې چلیږي. زمارونو د فرعون سره قوت چې هغه مال او بادشاهي وه. موسی علیه السلام ذمہداري د دین دعوت. الله تعالی ته فرمایي اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. دی فرعون لورشه د دین دعوت لورکا او د تو وای چې ستا زړه دې خبرې ته کیږي چې ستا زه د نفس تزکیه وکم، تازه پاک کم ته پلیتې دا تو وایا. فهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، زستا رهنمایي کوم د خپل رب طرف ته، ته د رب نه ویریږه. دا د موسی علیه السلام ذمہداري وه. بیا د فرعون د طرف نه جواب سره راتلو. زمارونو دې ضمن کې یو خبره کوم، په موجوده وخت کې موسی علیه السلام د هغه وارثان علماء کرام دي. لہذا عالم چې خبره کړې د اوسه پورې د دلیل په بنیاد باندې کړي، عالم چې خبره کړي د برهان په بنیاد باندې کړي ده، او بیا دا غزینه موسی علیه السلام د خپل زور په بنیاد باندې جواب ورکړي. فرعون موسی علیه السلام ته وی ذروني اقتل موسی وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ما ورپریږدئ دا موسی قتلوم. د فرعون جمله دا وه. نن د امریکې جمله دا ده چې ما ورپریږدئ دا علما قتلوم. د فرعون د خولې نه چې کومه جمله راوته هغه نن د امریکې د خولې نه روځي. او بیا د هغې دپاره فرعون دلیل څه وایي انی اخاف ان یبدل دینکم. مفسرین حضرات فرمایي دینکم ای نظامکم. فرعون دا ویل غواړي چې زه په دې باندې یریږم چې دا موسی علیه السلام به ستاسو نظام بدل کړي. او د نن سبانۍ لهجه کې ویل کېږي دا فلانې شخصیت د جمهوریت دپاره خطره ده، دا فلانې شخصیت د سلطنت د قوانینو دپاره خطره ده. فرعون هم دا ویلو انی اخاف ان یبدل دینکم، زه په دې باندې یریږم چې ستاسو دین به بدل کړي، دا نظام به دنه بدل کړي. نن د عالم نه د دنیا یېره دا ده چې دا به نظام بدل کړي. او بیا دویم فرعون په موسی علیه السلام باندې بهتان لګوي او ان یظهر فی الارض الفساد، یا به په ځمکه کې دهشتګردي وکړي. هلته په موسی علیه السلام د دهشتګردۍ الزام، دلته په ما د دهشتګردۍ الزام دی. هلته په موسی علیه السلام باندې د انتها پسندۍ الزام دی، دلته نن په قاید جمعیت او په کارکنانو د جمعیت د انتها پسندۍ الزام دی. هلته موسی علیه السلام ته فرعون وایي زه دې قتلومه، دلته مولانا فضل الرحمن صاحب ته د امریکې نه دمکي راځي او په هغه باندې دماکې وشوي. هغه تاریخ ټولې دنیا ته واضح دی. نو زما وروڼو څه چې فرعون ویلي هغه د نن زمانې امریکا وی، او صرف امریکا نه ده، 5 ملکونه شامل دي د هغوی سره. یو امریکا ده،
بیا پسې بل برطانیه او بل فرانس دی او بل چین دی او بل پسې روس دی. دا 5 ملکونه نن په دنیا باندې لګیا دي. یو سوپر پاور کیږي بل راغورځېږي. چې کوم سوپر پاور شي هغه قتلونه شروع کړي، چې کوم راوغورځېږي هغه بیا انسان دوستي شروع کړي، اقتصادي راهدارۍ شروع کړي د خلکو سره. دغه ملکونه نن د فرعون کردار ادا کوي. او زما وروڼو په دې کې بیا د فرعون سره یو قوت بلو زمونږ نن سبانۍ مقابله د هغې قوت سره ده. هغې قوت ته قرآن تعبیر کوي وقال الملأ من قوم فرعون. قرآن ورته ملأ وایي. دویم تعبیر قرآن کی وما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها. قرآن ته مترفین وی او موجوده زمانه کې هغې ته اسټابلیشمنټ وی. د ملأ او د مترفینو په هغه زمانه کې ذمه داري دا وه چې د وخت د سوپر پاور ظالم دپاره هغوی لارې هموارولې. د نن زمانې د اسټابلیشمنټ ذمه داري دا ده چې هغه د دې وخت د فرعون دپاره د امریکې دپاره لارې همواري. زما وروڼو او بیا د دې ملأ مشورې به فرعون ته راتلي. لومبنۍ دا وه وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. ملأ وی اسټابلیشمنټ وی تا د موسی علیه السلام پریښی دی چې دا تا پرېږدي، ستا نظام ختم کړي، دا ستا معبود پرېږدي. وآلهتک او یو روایت دا دی چې وإلهتک. تفسیر سمرقندي لیکي علامه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د الهتن نه مراد یوه غوا وه. د فرعون ظالم به د هغې عبادت کو په پټه باندې. بهر کې د اسټابلیشمنټ مشوره دا وه چې دا موسی قتل کا. د اسټابلیشمنټ هغه وخت کې دویمه مشوره دا وه وقالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. اسټابلیشمنټ هغه وخت کې ویل اقتلوا ابناء الذين امنوا. نو موسی علیه السلام د کارکنانو قتل عام وکړه، د دوی کارکنان قتل کا. نن د اسټابلیشمنټ مشورې دغه دي په کوم ضلع کې او په کومه صوبه کې چې د جمعیت زور مستحکم دی هلته اپریشنې دي مسلسل. په کوم ځای کې چې د علماء کرامو د قیادت مرسته کیږي، کم عوام د اسلام سره ولاړ دي، نو په هغه صوبه کې او په هغه ضلع کې او په هغه علاقه کې چېرته ضرب غضب شروع دي، چېرته ضرب قهر شروع دی، په هغې کې نن اپریشنې شروع دي. دا هغه د اسټابلیشمنټ پیداوار دی. سلسله هغه ده، د فتنې حقیقت نه دی بدل شوی، صرف د فتنې صورت بدل شوی. او دویم کار دا وکئ واستحیوا نساءهم. استحیا دا د باب استفعال مصدر دی او په دې کې د اخذ مأخذ والا خاصیت دی. د استحیوا نساءهم ترجمه زما استاد محترم مولانا رحمت حسین صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي واستحیوا نساءهم. د موسی علیه السلام د کارکنانو د ښځو نه حیا واخلئ. لکه په موجوده زمانه کې چې د پاکستان د عوامو د مسلمانانو د ښځو نه حیا اخیستلی کېږي، نوجوانان به ناست دي د مختلفو پارټو. د هغوی ته معذرت هم کوم او د خفګان دپاره هغوی ته دا هم وایم چې خفه کېږئ مه په دې خبره باندې. خو نن چې کومې فتنې راغلي د پاکستان تحریک انصاف په شکل کې ده، که د پاکستان پیپل پارټۍ په شکل کې ده، که د مسلم لیگ نون په شکل کې ده، او که د پی ټي ایم په شکل کې ده، چې څومره پارټۍ دي د هغوی په قیادت کې دا حسین جمیل ښځې اوچتې کړی شوي دي. دا د دې دپاره دي واستحیوا نساءهم. د دوی د ښځو نه حیا واخلئ. زما وروڼو دا ماضي وه او حال مې درته بیان کو چې په موجوده حالت کې مغه فرعون دی، په موجوده حالت کې مغه ملأ فرعون دی، او په موجوده حالت کې تاسو د موسی علیه السلام کارکنان د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه کارکنان یې. موږ او تاسو ټول د مولانا فضل الرحمن صاحب کارکنان یو. د هغې دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. زما وروڼو زموږ ذمهداري جوړېږي چې د وخت د یوې فتنې سره مقابله وکړو. من جمله زه د هغې ټولې فتنو نه یوه راخلم چې په دې زمانه کې د نبي علیه السلام او د قرآن کریم توهین شروع دی، ګستاخۍ شروع دي. زی په زی باندې یو سړی راپاسي په قرآن پسې خندا کوي، بل سړی راپاسي په نبي علیه السلام پسې خندا کوي. او بیا چې د ملک قانون ته حواله شي نو زما د ملک قانون د هغه د فرعون ملأ دي، هغه د زمانې اسټابلیشمنټ دی. زموږ د سپریم کورټ سابقه چیف جسټس
خالد سعید خوسه تیر شوی دی او په دې مخکې وخت کې د ختم نبوت یو مقدمه وچلېده. زما د سپریم کورټ سابقه چې کوم چیف جسټس و هغه د قادیانیت د طرف نه وکیل او هغه د نبي علیه السلام د ناموس خلاف او په مقابله کې وکالت کو. د دې نه معلومیږي چې زما سپریم کورټ دا د مسلمان په لاس کې نه دی. د دې نه معلومیږي دا او بیا په مونږ باندې دباونه راځي د سکیورټي د ادارو نه معلومیږي دا چې زما سکیورټي د مسلمان په لاس کې نه ده. او بیا زما د ملک وزیر اعظم کینی کله د آسیې دپاره بیانونه ورکوي، کله د ممتاز حسین قادري د قتل په حمایت کې بیانونه ورکوي. معلومیږي دا چې زما سیاست هم دا د مسلمان په لاس کې نه دی، دا غلام دی. د جمعیت طلبه اسلام د نوجوان پر روان دور کې ذمہداري دا ده چې زه به تعلیم حاصلوم، زه به د ملک سپایي جوړېږم، زه به د ملک عالم جوړېږم، زه به د ملک سیاستدان جوړېږم. دا ټولې شعبې دا به د جمعیت طلبه اسلام ذمہداري وي. او بیا چې کله د سپایي په حیثیت د ملک په سکیورټي کې لاړ شم، په پاک آرمي کې لاړ شم، هغه ځای کې به د امریکې د پنجو نه خپله آرمي راخلاصوم، د مسلمان پنجو ته به راولم. هغه ځای نه به د امریکې د پنجو نه آرمي راخلاصوم او د قرآن او د حدیث په سانچه باندې به دغه آرمي غورځوم. او بیا زه چې لاړ شم سپریم کورټ ته زه به لاویم. زما رونو دا د جمعیت طلبه اسلام د کارکون ذمہداري ده. موږ له پکار دي د جمعیت طلبه اسلام د دې علاقې چې څومره ارکان او ذمہداران دي هغوی هم د دې خبرې مکلف جوړوم چې د کالجونو د یونیورسټو هلکان سټوډنټان د هغوی د جمعیت طلبه تربیت وکړی شي، ځکه د هغوی ذمہداري دا ده چې بیا زما څومره سرکاري ادارې دي په اسانو الفاظو کې ویم، هغه سرکاري ادارې دا د امریکې د لاس نه راخلاصول دا زموږ او ستاسو پر روان وخت کې ذمہداري ده. او چونکې وخت مختصر دی او په دې وخت کې خطیب العصر مولانا مفتی طاهر الله درویش صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم تشریف فرما دي، شیخ القرآن مولانا ګل اغنور صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم تشریف فرما دي. نو د خپل دې زمانې په اهدافو کې د فیمینیزم خلاف جنگ زموږ ذمہداري ده چې کوم د نکاح په مخالفت کې د اسلام د یو جز په مخالفت کې روچت شوي، د قادیانیت او د اسلام د استهزاء کوونکو د هغوی مقابله زموږ ذمہداري ده. چونکې وخت کم دی زه نوره خبره نشم کولی، نو د دې نورو اهدافو وضاحت زه هغوی ته پرېږدم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.